د دې چې کوم سایزونه دي دا ګولایي چې کوم ده دا 2100 2200 یا 2300 پورې دا موږ جوړولی شو. نو که تاسو دا غواړئ چې دا اډر کوئ او تاسو له چېرته دا ټوپۍ زموږ په لاس باندې درشي نو د دې اصل کې پهچان هم دا دی چې په دې باندې موږ خپله لوګو لګولې دستک جندول. دا دستک جندول چې کوم تاسو ګورئ دا به زموږ په هر یو ټوپۍ باندې لګېدلی. ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ژمي موسم په اختتام پذیر دی او د بهار موسم را روان دی. د بهار په موسم کې خلک بیا سپینو ټوپۍ په سر کوي او د پکولونو دور ختم شو الحمدلله. ما مخکې ستاسو سره یوه ویډیو شیر کړې وه نو هغه ډېرو ملګرو په هغې باندې موږ اپریشیټ کړي وو. زموږ سره بیا وختن په وختن باندې رابطې هم کولې او ډیرو خلکو ته موږ هغه خپل سروس ورکلی هم دی. نن دا نننی چې کوم پروګرام زه ستاسو سره ریکارډ کوم د دې دپاره چې روان موسم د بهار دی او د ګرمۍ دی او په ګرمۍ کې بیا پښتانه دا سپینې ټوپۍ په سر کوي. نو که تاسو دا غواړئ چې که چېرته په ښادي او یا په خوشحالینو کې یا د عمرې دپاره یا د حج دپاره که څوک ځي او تاسو هغې له یو ګفټ ورکول غواړئ په واپسۍ باندې نو تاسو د روجي ټوپۍ ورکولی شئ. دا خلک ډېر زیات خوشحالیږي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دې کې بیا مختلف سایزونه به هم موږ تاسو ته درښیو. په دې کې یو دوه درې کلرونه پکې هم وي. ځینې خلک دا سپین پلیټ چې کوم دی نو دا خوښوي. ځینې خلک په دې کې دا سپین پلیټ خوښوي دا سپین او ځینې خلک په دې کې بیا دا شین خوښوي. دا شین کم کلر دی ځینې خلک پکې دا خوښوي او بیا د دې نه علاوه ځینې خلک دا درمیانه پکې خوښوي. نو په دې کې درمیانه په دې کې تقریبا 3 کلرونه دي او دا موږ په ډیمانډ باندې هم جوړو. د چا چې کوم یو کلر پکې خوښ وي هغه والا هم جوړولی شو. ستاسو د موبایل په کال باندې هم موږ جوړولی شو. په دې کې سایزونه که موږ وګورو نو سایزونه په دې کې د 21.5 نه واله 22 پورې او 22.5 پورې 23 پورې که څوک یو ډیمانډ ورکړي نو دا موږ هم جوړولی شو. د دې چې کوم سایزونه دي دا ګولایي چې کوم ده دا 2100 2200 یا 2300 پورې دا موږ جوړولی شو. نو که تاسو دا غواړئ چې دا اډر کوئ او تاسو له چېرته دا ټوپۍ زموږ په لاس باندې درشي نو د دې اصل کې پهچان هم دا دی چې په دې باندې موږ خپله لوګو لګولې دستک جندول. دا دستک جندول چې کوم تاسو ګورئ دا به زموږ په هر یو ټوپۍ باندې لګېدلی. نو که تاسو په دې کې سایزونه کم یو غواړئ اوس په دې کې دا 22 نمبر دی ځینې پکې 22.5 ځینې پکې 23 نو مختلف سایزونه موږ تاسو له هم درکولی شو. تاسو د موبایل په ذریعه باندې هم زموږ سره رابطه کولی شئ او د هغې نه علاوه که چېرته دلته څوک راتللو غواړي نو زموږ پته موږ ستاسو سره به شیر کوو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا یوه ټوپۍ ده. دا یو مولوي صاحب موږ ته اډر راکلی و او الحمدلله ډېره ښایسته او زبردسته په ناپ باندې جوړه شوې ټوپۍ ده. دا تاسو ګورئ د دې چوړایي چې کوم دی نو دا ښه کافي ځای ته ده. اکثر زموږ خلک چوړه ټوپۍ خوښوي نو د چوړه ټوپۍ بیا ریټ په لږ د دې نورو په نسبت باندې ګران وي او په دې باندې خواري هم ښه ډېره کېږي. بیا د دې چې کوم دی د جوړوالی چې کوم دی هغه هم تاسو ګورئ دا تقریبا 23.5 انچ د دې چوړایي ده او په دې کې بیا مختلف ګولونه موږ جوړولی شو. مختلف سایزونه پکې هم جوړیږي. لکه څنګه چې په دې کې دا لیبل لګېدلی دی دا لیبل پکې تاسو ګورئ دا لیبل چې کوم پکې لګېدلی دا لیبل چې کوم لګېدلی دی داسې په هر یو ټوپۍ کې خپل خپل لیبل دی. نو که تاسو دا غواړئ چې چېرته په خپلو ښادیانو کې او یا یو سړی عمرې له ځي یا یو سړی حج له ځي او واپس راځي او چا له ګفټ ورکول غواړي نو د دې ځګې مقامي چې کومه ټوپۍ ده د روجۍ ټوپۍ تاسو هغه خلکو له په ګفټونو کې هم شئ ورکولی او د خپل ځان دپاره هم استعمالولی شئ ځکه چې دا د پښتنو یو ښایسته او زبردسته کلچر دی. او که موږ وګورو نو دا ټوپۍ زما چې کومه په سر ده دا د نوجوانانو سره هم ډېر زیات خوند کوي او د بوډاګانو سره او د درمیانه عمر والا سره هم. نو دا زموږ یو ثقافت دی. دا راځئ چې نن دا خپل ثقافت موږ ژوندی کړو د روجۍ ټوپۍ عامه کړو او دې له یو پهچان ورکړو په ټوله دنیا کې. نو که ستاسو دا ټوپۍ خوښه وي دا څنګه کومه ټوپۍ چې ما تاسو ته وښودلې او کم سایز هم پکې خوښ وي نو زموږ سره رابطه کولی شئ. زما نمبر هم په دې دغه باندې پروت دی. په دې هر یو ټوپۍ په لوګو باندې زما دستک جندول زما چې کوم دستک جندول یوټیوب چینل دی
هغه هم په دې باندې دی، زما پیج هم په دغه نوم باندې دی او تاسو زموږ سره په دې ټوپۍ په دغه نمبر باندې هم رابطه کولی شئ. زما نمبر د واتساپ 0301 33 27 733 دی او بل نمبر 0345 55444241 دغه زما د موبایل نمبر دی او زما سره رابطه کول غواړئ نو په دغه نمبر زما سره رابطه وکړئ او دا د روجې ټوپۍ چې کوم دی د دې نه تاسو مزه پورته کوئ او د دې نه خوندونه واخلئ او خپلو ملګرو ته ګفټ هم ورکړئ. ډېره مهرباني. الله په امان.